وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. د قریشو د خاندان بعضی صفتونه چې گویا کې هغه په دور د جاهلیت کې هم د قریشو خاندان هغه کول چې بعضی هغه صفات چې هغه تر اوسه پورې هم دغه د قریشو په خاندان او په قبیله کې د قریشو په دغه قبیله کې هغه موجود دي، چونکه هغه تفصیلا دي. نو د قریشو په باره کې چې دا لوی منصب والا خلکو، حافظ علامه عینی رحمت الله علیه په عمدة القاری کې اجمالا د هغې شمار هغه فرمایلی دی چې هغه نمبر 1 حجابت دی ته وایي چې د بیت الله دربانی صفائی د مسجد خدمت. نو گویا کې دا هم د قریشو قبیلې سره دغه خلکو به د بیت الله ډیر تعظیم کو، خیال به ساتو، او نو د دغه وجې نه دا ذمواري دا د قریشو خلکو ته د قریشو قبیلې ته هغه حواله شوې وه. نو په هغې کې بني عبدالدار ته دا حواله شوې وه چې دغه به د مسجد یعنی د مسجد حرام خدمت او گویا کې د دې څومره باقي ضروریات دي هغه به کوي. او د حضرت عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ چې بعد کې ایمان راوړی دی دا هغه ته حواله شوې وه. دویمه ذمواري د سقایت وه. سقایت څه ته وایي؟ یعنی حج کله په ابتدا یعنی بلکې د اسلام نه مخکې چې دا کم خلک به د تعظیم د کعبې دپاره راتللو او یا به د حج دپاره راتللو چې په کومه طریقې سره به هغې حج کو، چې هغه به یې عریانن کو، یعنی په بدن به یې لباس نو، زنانو به د شپې کو، نارینهو به د ورځې کو. نو بیا به دې تعظیم د کعبې کو. نو چې کوم خلک به دغې د حج دپاره رالل د ادا کولو دپاره به راتلل، نو دغې خلکو ته اوبه ورکول، د هغې خدمت کول د بنو هاشم په ذموارۍ باندې. یعنی د بنو هاشم خلکو به د دغې خلکو هغې ته به یې اوبه ورکولې، او د بنو هاشم د طرف نه دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ به دا خدمت هغه سرته رسو. دریم رفادت دې ته وایي چې د فقراو د مساکینو څومره حاجیان صاحبان به څومره مسافر به راغلي نو د هغې اعانت او مدد کول، چونکې دا د په دې کې به ډېر داسې هغه به محتاج و چې هغې به د امداد دپاره به د هغې ضرورت و، که هغه به د رقم په شکل کې و د پیسو په شکل کې به نو هغه به جمع کېده. نو گویا کې د دغې ذمواري او په دغې منصب باندې دا وارث بن عامر بن نوفل د طرفه چې کوم دی نو دی په دې باندې مامور او دا ذمواري به د سرته کوله. څلورم نمبر عمارت د مسجد حرام او د بیت الله د حفاظت، یعنی چې څومره تعمیري کار نو دغه د تمام تعمیري کار مرمت دا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا د بنو هاشم د طرفه دا خدمت دا به ابن عباس حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا به د دې په ذمه باندې لګېدلی. پنځم نمبر سفارت، یعنی سفارت دې ته وایي چې د دوو کسانو په منځ کې به کله څه معامله راغله د هغې په منځ کې دا مراسلت، یعنی یو له تلل او بل له تلل چې ګویا کې دې په خپل منځ نه دا جنګ جګړه ختمه شي او د یو بل سره صلح راشي. نو دا خدمت د بني عدي په بني عدي کې د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ دا هغه ته حواله شوی. او شپږم نمبر ندوه مشورې ته وایي چې د بنو اسد
کې دا یزید بن زمعه بن الاسود دا د مجلس او د شورا امیرو. نو چې کله به دا مشوره به کېدله نو د دغې د یزید بن زمعه بن الاسود دی به مجلس ته راغی او ده به مشوره اخیستله. دا د مشورې امیر. اووم نمبر قبه. قبه څه ته وایي؟ په وخت جنګ کې د فوج دپاره د خیمو انتظام کول. نو دا چې کله به دا شانتې د جنګ مقرراله او جنګ به د هغې دپاره به د خیمو ضرورت و. چونکې ولې دي خو به جنګونه هغه به په داسې ځایونو کې هغه به شاړې وي. چونکې د هغه وخت هغه جنګ هغه خو د تورو جنګ و، هغه میداني د غشو جنګ و، په سورلو به یو بل سره دي جنګېدل. نو د هغې دپاره د خیمو لګولو خدمت دا د بنو مخزوم ته حواله شوی و. په بنو مخزوم کې دا خالد بن ولید به د دې دا خدمت دا به سرانجام کوه. اتم نمبر لیوا. لیوا دا یو جنډۍ ته ویل کېږي، علمبردارۍ ته ویل کېږي، چې گویا کې دا د بنو امیه ته حواله شوې وه چې هغه د ابو سفیان اموي یعنی د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هغه والد دا به د هغه پوره کوله. نهم نمبر اعنا یعنی په زمانه د جنگ کې یا زمانه د جنگ کې د جنگ دپاره د تیاری یا د اسانو ځغلولو یعنی چې ټریننګ ورته ویل کېږي. او نو د دغې لپاره د سورلو انتظام او د هغې خدمت د بنو مخزوم د طرفه دا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چونکې د اسلام د راوړلو نه مخکې دا دته حواله شوی و، د هم د قریشو د قبیلې سره تعلق ساتو. نو غرض دا چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په زمانه د جاهلیت کې هم امیر الحرب و، لکه څنګه چې په کله د نبی علیه السلام د وفات نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دوره خلافت کې نبی علیه السلام د وفات نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یا د عمر رضی الله تعالی عنه په دوره خلافت کې څومره فتوحات شوي دي په هغې کې گویا کې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغه د نبی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغه غیرت هغه چې کوم هغه سدو تعریف هغه محتاجه نه دی. نو گویا کې په هغه وخت کې به د امیر د دارالحرب امیر به د حرب یعنی د جنگ مشر به. لسم نمبر اشناق چې د قبایلو په منځ کې به کم مناقشه به راغله، یعنی که چا به د چا نه مړی وکړو، که چا به چا ته تاوان او نقصان ورسو، نو د هغې د تاوان د ادا کولو دپاره به یا د یو سړي د دیت ورکولو دپاره چې که د یوې قبیلې نه بله قبیله ولېږي، د یوې قبیلې سړی مړ کړي، نو هغې بیا پیسې چې کومې ورکوي هغې ته شریعت د دیت نوم هغه مقرر کړی چې دا دې ته ویل کېږي دیت. نو دغه د دیت نو که چېرته یوې قبیلې به د بلې قبیلې نه څوک مړ کړو، یعنی جنګ به وشو، د یوه قبیله به غالبه شوله، بله قبیله به مغلوبه شوله، نو دغې خلکو د قبایلو د هغې د دې صلحې دپاره او د دیت د پیسو د برابرولو دپاره گویا کې دغه ذمهواري او دا طاقت او دا امداد دا چاته حواله شوی؟ دا خدمت بنو تیم قبیلې ته حواله شوی، بنو تیم ته حواله شوی، چونکې قبیله د قریشو ده. په هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته حواله شوی، چونکې د اسلام نه مخکې واقعه ده. ابوبکر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې د څه دپاره به دی ودرېدل، پوره قریش به د سره ودرېدل او د ده تصدیق به یې کو او هغه هم په زړه سره به د ده تصدیق کو، د ده د امداد دپاره به فورا ودرېدل. او وایي که چېرته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه علاوه بل څوک ودرېدل، بیا به څه خلک چې کوم د هغه د تصدیق دپاره نه ودرېدل. 11 نمبر اموال محجره. اموال محجره هغه اموال موقوفه، یعنی هغه اموال چې هغه به وقف شوي د بوتانو د نظر او نیاز. لکه عام یو سړی نظر ومني زما دا کار وشو، زه به دومره مونځ کوم، زما دا کار وشو، زه به دومره روژې نیسم، زما دا کار وشو، زه به دومره پیسې یا دومره هغه څیز به خیراتي ورکوم، یا به زه ذبحه کوم د خپل وس موافق، یا به چیرې حلاله وم، یا به چې غوا د خپل وس موافق. نو د هغې خلکو به دا نظر و چې که چېرته زما دا کار وشو نو د دې نه بعد به زما د دې کار کېدلو نه بعد به زه د بوت په نوم باندې دومره صدقه کوم، د بوت زه به دا کوم د بوت دپاره. نو گویا کې چې کومو خلکو به څه نظر وغیره ومنو، نو هغه نظر هغه به وقف و، نو گویا کې هغه به د بنو سهم د
د قبیلې هغه حارث بن قیس هغه چې کوم د اوقاف متولی دا به هغه سره جمع کېدل. 12 نمبر ایثار و ازلام. ایثار و ازلام څه ته وایي؟ چونکې د کفارو د نبی علیه السلام د راتللو نه مخکې د کفارو د هغې به چې کله سفر کوو نو د سفر دپاره به هغې پال کتو. نو د هغې د پالونو ډېرې مختلفې طریقې وي. یوه طریقه پکې دا وه چې هغې به په غشو باندې نومونه لیکلي چې یاره دا د دې دپاره دی، دا د دې کار دپاره دی، دا د دې کار دپاره دی. یا بله یو طریقه د هغې دا وه چې هغې به یو مرغۍ خاص کر بعضو هغې کې کوتره راغلې ده چې هغه به یې راټینګه کړله نو هغه به یې پرېښودله. چې هغه به یې څنګه پرېښودله نو که چېرته هغه به په ښي طرف باندې والوتله نو بیا به یاره زما د سفر کامیاب دی. او که چېرته هغه به په ګس طرف په الټه سایډ باندې والوتله نو بیا به یاره زما د سفر ناکامه دی، زه دا خپل سفر هغه نه کوم. نو که هغه به تجارت لته او که هغه به عام د دغه شانتې به سفر مطلب د خپل ضرورت و نو هغې نه به بیا دی هغه وروستو کېده. نو ګویا کې د دغې هغه چې په هغه وخت کې ګویا کې دا خو دغه دا خو منحوس علامت دی، ګویا کې دا خو سپېره علامت دی. اوس ځناور دی، ځناور په زړه کې خو چې الله واچوي یو قوم ولوځي بل قوم ولوځي. نو اوس کېدای شي دا کم طرفه ګس طرفه الوتي وه او دی دې سفر له دا سفر کامیاب شوي. خو چونکې د هغې خلکو عقیده داسې جوړه شوې وه او دغه رنګې نو دا ذمواري دا صفوان بن امیه ته دا د به پارونه ایستل او ګویا کې د به د فعل محتمم ویل کېدل چې دا د فعل څه د محتمم دی او مشتق دی. د عبد مناف په باره کې راځي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې د عبد مناف چونکې د نبي علیه السلام د قریشو د خاندان کې دی، د قریشو خاندان په سلسله کې دی چې د ده نوم مغیره و. وجه دا ده چې دی ډېر یو حسین او جمیل و. د دې وجې نه وایي دته قمر البطحاء هم ویل کېدلی و. او دغه رنګې موسی بن عقبه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې په بعضو ګټو باندې دا لیکلی شوي وو، هغه دا موندلی شوي وو چې انا المغیره بن قصی امر بتقوى الله وصلة الرحم. یعنی مغیره یعنی ما یعنی مغیره ته یعنی قصی ته یعنی چې د قصی زویم یعنی د الله تعالی له طرفه د تقوا او د صله رحمه حکم څه دی هغه ماته شوی دی. الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې زموږ او ستاسو په ژوند کې باقي څومره زندګي ده په هغې کې د نبي علیه السلام په سیرت په یو ساعت باندې د عمل کولو او په یو ساعت باندې موږ او تاسو ته هغې باندې د خپلې زندګۍ تېرولو توفیق را نصیب